وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض. اول د کتاب الفرائض یعنی د وراثت احکام او مسائل. اول د کتاب الفرائض د وراثت احکام او مسائل. ذکر معنا لغوی فرائض جمع د فریضه دا فریضه دا فرائض دا په معنا د تقدیر او د حصو سره را دي. ذکر سهمان د چا د دې حصے را وخله د فروض دا مقدر دي فی کتاب الله ورثو د پاره دا مقدر دي. نو معنا لغوی حصہ معینه دا معنا لقبی دا علمی میراث ده. هغه حصے ته ویل کیږي چې هغه د حاجت او ضرورت نه چې دون هغه زائد وي. اول د کتاب الفرائض جمع د فریضه دا خو فریضه په معنا د مفروضه سره ده. ذکر دا ماخوذ د چانه د فرنا فرض په معنا د قطع سره ده. تخصیص د موارث په اسم الفرائض باندې شوی ده. ذکر قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي نصیبا مفروضا حصہ دا مقدر دا معلوم دا مقطوعا عن غیرهم د بلچانه قد کړه شوی دا هر چا حصہ معلومه ده پدې کې. باب دې راغله په بیان د تعلیم د فرایض کې چې فرایض او د فرایض احکام چې کوم نه دا بیان او دغه احکام بچ دي نو دا بلولي دا بیاده نبی له سلام د دې چې دینو څه ذکر کړي دا تعلیم د دې حکم ذکر کړي مبالغه نبی له سلام کړي دا چې د دې تعلیم وکې. وبه قال حدثنا عبد بن عمر بن سني قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علم صلاه وما سوى ذلك فهو فرض آية محكمة او سنة قائمة فريضة عادلة. یو آیات محکمه یو آیات دې چې هغه محکم دی. هغه آیات چې هغه غیر منسوخ دی یا صریح دی محتمل د تعویل نه دی. علامه خطابی وای آیات محکمه مراد کتاب الله دی. کتاب الله نو دی وجنا هغه احکام ځکه بعد آیاتونه داسې دي چې منسوخ دي لا يعمل به یا يعمل به او سنت قائمتنا او بل هغه سنت دی چې هغه ثابت وي اسناد دی. جدي اسناد چې کوم دی هغه دا ثابت وي دا صحیح وي او دا سنت چې کوم دی دا منسوخ نوي. منسوخ هغه دا نوي دا ته نه مراد دی. قائمه صاحب دی نهایی وي سنت دی ما جاء عن رسول الله صلی الله علیه وسلم من السنن المرویه چې کوم ثابت وي سند دی دا صحیح وي او منسوخ نوي. و فریضه عادلتنا او بل هغه فریضه د ذات عدلنا چې هغه فریضه د عادله یا هغه فریضه د چې هغه چې دینو عادل وي هغه مساوي وي هغه چې دینو برابر وي هغه انصاف بکې په ټول ته چا حصہ ده خاوند عادل وي هغه کې به انصاف کې. فریضه عادله فی القسمه مراد په فریضه وسرا هر حکم د احکام مراد چې هغه کې عدل په تقسیم کې وشي په مابین د ورثو کې. دلته فریضه عادله مراد هغه سهام چې کوم کتاب الله یا سنت کې ذکر دي هغه ته نه مراد دي. ابادی مراد په فریضه سرا کل ما یجب العمل به چې کوم واجب دي عمل د احکام شرعیونه چې الله تبارک وتعالى د هغه تقدیر او اندازه کړي معلومه کړي دا او په خپل ذهنو کې مجتهدینو دا غي اجتهاد کړي دي په عادله او مساوي او باندې قرآن او د سنت نه ځکه دا ټول په وجوب د عمل کې چې دینو دا برابر دي. بعض علما وایي دي کې اشاره د اجماع او قیاس تا هغه ته اشاره نه. باب فی الکلاله باب دې په بیان د کلاله کې. کلاله کې اختلاف یو قول دار مراد کلاله نه هغه ورثه مراد دي د هغه ورثه د میت هغه مراد دي چې میت د پاره ولد او والد نوي. دا کلاله په دې آیات کې دا منسوب دی په تقدیر باندې یورث وراثت الکلاله دا میراثي وراثت د کلاله. دویم قول دار کلاله دا نوم د میت د پاره دی چې هغه د پاره ولد نوي او والد نوي ذکرن کان المیت او انثى
مذکر وي او کمانس. دریم قول دار کلاله دانوم د ورثو د پاره دی چې په ورثو کې ولد والد نه وي. کلاله غ ورثو ته ویل کېږي چې ولد والد پکې نه وي. څلورم قول دار دا د هغه مال موروث د پاله نوم دی چې کم مال چې د نو په میراث کې پاتې شي. شیعگان دلگان وی چې کلاله دیتے ویل کېږي من لیس له ولد وان کان له اب لري جد لري ولد لري دیتے ویل کېږي کلاله. وایا وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت من المنقدر انه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول رأيت فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ذما بالمار پرسی کول نبی علیہ السلام وہ کرما شیئن پیاده را روان. وایا وقد وحي علي فلم اكلمه ما باندې بیوشی راغلی و خبرې من نشو کول نبی علیہ السلام او دسو. وایا وصبر علي فاخذت فقلت او بداو باس په ما باندې والو د برکت د پاره نو زبیدار شم. وایا فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي ولي اخوات فی مالی ز په مال کې سچې دینو دا وکما ولی اخواتون زما خويند دي. نو قال پیغمبر اسلام فرمایي. وایا فنزلت آية الميراث يستفتون فقل لا نو قال نو چې کله دا خبره وکړه چې زه خو خويندې مې دي او همدارنګه زه په دې خپل مال سره څه وکړم. فنزلت آیة الميراث نو آیات د میراث راغی. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بعض روایتو کې راځي چې دا په حق د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه کې نازل شوی دی کې منافات نشته. احتمال لري دا بعد نازل شي په حق د جابر رضی الله عنه کې بعد نازل شي په حق د سعد بن ابي وقاص کې. او کتوی چې نبی له سلام دلته تپوسو شو انتظار د وحی او حکم په اجتهاد باندې پیغمبر اسلامونه کداولي. منګه جواب کوو منګه د عدم اجتهاد په دې مسله کې دا نه لازميږي چې نبی له سلام مطلقاً اجتهاد نه کوله. نبی له سلام اجتهاد کوله چې وحی نه مایوس شو او یاد اده چې کوم مسائل تعبدی نه واغې کې به نبی له سلام اجتهاد کوله. او بلینه معلومه شو عیادت د مریض بیمار پرسی کوا زا بل معلومه شو تبارک بی اثار صالحین ځکه نبی له سلام او د سکو به په ما باندې واچو. بل معلومه شو طهارت د مای مستعملو او به مستعمل پاکی. څلورم مسله معلومه شو ظهور د اثر د برکت د پیغمبر علی السلام چې نبی له صلوات و سلام اثر د برکت د پیغمبر اسلام دغه او به په جابر دیرانو واچولې هغه زبیدار شوم بیو شوم او را بیدار شوم. وایا باب من باب د په بیان د هغه مورث کې کان لیس کی دا مورث لیس له او نوی دی مورث لپاره ولد د بنین او د بناتونه اولاد د سره نشتا وله د مورث د لپاره اخوات دی اخوات بعمد من اب و ام او ابنا نام دارنګا کدا د ابن او ام نوی او کدا ابن وی دا څنګه وی ابن وی په حکم د دې کې په تقسیم د میراث کې په وصیت کې دا من ابن داد په حکم د ابن او ام کې دی وله اخوات. وایا وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا هشام يعني السوارية عن ابي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اشتكيت عني سبع خوات اشتکیتو زمری شو ما حال در زما په نسبانه و دانه خويندې وي ما د پانه. وایا ولقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر في وجهي فافقت فقلت يا رسول الله نبی علیہ السلام پوکو فافقت من الغش بیوشین بیدار شما فقلت مول یا رسول الله سلام علی اوسی او ز وصیت نکم دا غمال چې یکون بعد موت د ما د مر نورست به دا خواتو د پاروي. وایا يا خواتي بثلثين قال احسن قلت نبی علیہ السلام ویلی احسن احسانو کا قلت ما ورته لسان دار اشتر النس وصیت به وکم بجابانی په نسبانی په نیم باندې. وایا قال احسن ثم رجع وتركني فقال يا جابر ولا اراك ميتا احسن الاخوات نبی علیہ السلام تو ترکنی زی پری قدلم د خروج په وخت کې نبی علیہ السلام یا جابر الا لا اراك ميتا ګمان کوم چې تمل شمین وجهک هذا استاد مرض نشه دغه. وایا وان الله قد انزل فی القرآن فبین الذی لأخواتک خویند پارس سے شیدی که میراثی اللہ داغی وضاحت وکا
وإن كان اثنتين فلهما مما ترك ويا فجعل لهما الثلثين قال أبي ذبير ويا ويا قال وكان جابر يقول وانزل في هذه الآية يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن عاصم رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتون فقل الله آخرية چې نازل شوی کلاله کې یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله علامہ قرمانی ویا مخکې په سورته بقره کې وی آخر آیات چې نازل شوی آیات درې باندې دلته اخیری آیات چې نازل شوی آیات د کلاله دي مونږ راوی په دواړو دینو کې دا نقل نه کړی د پیغمبر علی سلام نه بلکې التوی ابن عباس دا وی په خپل ګمان باندې دلته برار رضی الله عنه په خپل ګمان باندې نبی علیہ السلام دا حکم دا نه راغلی او دلته مونږ وایو دا آیات اخیری آیات د نازل شوی په کلاله کې اول د دې آیات هغه چې راغلی په آیات د فرائض کې وان کان رجل یورث کلالا آیا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا من قال حدثنا قتادة قال حدثني ابو حسان عن ياسر بن يزيد ان معاذ بن جبل ورثه ورثة فجعل لكل واحد منهم النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد داوی دا حدیث روایت بعد مخ دا وروسته دا روایت ذکر دي نسو ګرځول او هو معاذ په یمن کې نبی له سلام یومئذ حي نبی له سلام په دغه وخت کې حي پیغمبر اسلام ژوند دیو نه دا توریث د اخت سره د بیتنا چې نسب ورکول کېږي دا ګوره په طریقې د تعصیب سره دی د عصبتوب سره دی وایا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا إلى من الأنصار في أصحابه فی اسواب دا یو دی په مدینه منوره کې منګ رالو چاته اسواب تا دا یو دی په چا کې په مدینه منوره کې دې ترالو فجات یو خضرانه وایا عم محادثی دا تر ټول مال چې کم دی د میراث دا ټول ځان د پاره فګر دولې ځان ته جمع کړي دي وایا دې سره څوک نه کام نه کوي مګر مال ورسره دغه خلکو ترغیب خو مال ته ډیر دی کنه خدوی بدرنګوي مشروي د عمر نه مشره د پټیلری جایداد لري پټیلری جایداد لري هغه سره مال وی خلک د ترغیب کوي خبر دی والک راغله لکه شاندره دعا کوه دا سم نکاح کوم مال څنګه سم نکاح ده بیا موږ رشتہ داران دي نو هغه سکال مخ کې تقریبا دیندل لستابه د شل کلوې دالک شل کاله مخ کې او جنې نکاح کړي و بیا هغه وفات شو هغه نه درې سلور بچی دي بیا 12 کاله خزه وسکونه د ناس ته ده نو درې بچی دي نو چې هغه کې مسکلونه وتی شپږواته کاله او بیا ناس ته ده 12 کاله هغه نه بعد یو زوس ګورما کوشش کوم چې هغه سره نکاح نو چې شل کلو کې دا هغه نکاح شي شل کاله داوتی سرویخ کاله او دا لک چره دا شلو کالو وي تقریبا 18 یا 20 سال مرتلی ولی څنګه قصه ده بنو ته دا خدمه خو خدا مولانا بیم خو کنه خو خدا بیم کندم دا مشرم دا بچو والام دا او بیم بس ویلی دا جایداد مایداد پټه مټه نو مال اصلي خبره ده غدا تخزن نه کا کې جایداد پټه پنه کا کې ناغي د کدا سی وی د کدا ته چې مال نوي بیا خلکو رغبت هغه ورته نوي وایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك وقال انزل سوره النساء يوصيكم الله في اولادكم نو نبی له سلام ورته ویلي چې الله په دې کې فیصله جابر وی الله سوره النساء نازل کړه وایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبها مراد صاحب نه اخو زوجها اترته نه مراد دی وایا قال يا عمه ما اعطيه مسؤول
اعطیما ورکدی دوار خودو تا چی لرگانو تا سلسین قرآن حکیم کی رب العالمین فرمائی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ دلتا تصریح رالا پچا بانے کہ نصیب د ما فوق الابنتین او علی الواحدہ دو نبروی سلسان ورکا یو تنس ورکا خود تصریح ندر آغلی فپرد ابنتین بانے دکا پا پہواد آیات کی دلالت دی علا بیان فرد ما چد دی فرض چکم دی اغا سلسین دی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فہوانا معلومی گی نا چی دی دوار تورکا ظاہرا نہ معلومی گو فحواد کلام نہ معلومی گو وایا وما بقی فلکا غیر مذکور آیات موارثو کی دلتا حکمان رالو سلسان فصاعدن دا سمن راغ دا زوجی دا پارا پو دا وجود دا ولد کی او باقی ما باقی دین باقی پاتشی نو فلکا غستا دا پارا شو وایا نو دی وجنا خطا شیع پدی حدیث کی دا دوار لرگان دا سعد ابن ربیوی ثابت ابن قیس قتلا وجل شوی دا پورد دا چاکی دا یمامی کی دا قتال واقع شو دا مسلمانانو مسلم کذاب کی نو دیده کہ ثابت رضی اللہ عنہ دا شہید شوی امیر دا جیش لخکرہ پا دغا وقت کی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وبه قال حدثنا ابن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني داود بن قيس وغيره من امير بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن سعد بن ربيع قال يا رسول الله ان سعدا هلك وترك حلقہ سعد نبی و حلقہ دا شہید شوی دے پورد احد کی وایا وترك ابنتين وسعدنا فهو قال ابو هذا هو الصحيح وبه قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابو دیر تسر تبلار شباد کتابون کا چاسری وایا وبه قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابو بكر عن ابي اسحاق عن ابراهيم بن عازب رضي الله عنهما عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يستفتونك بالكلام قال فما الكلام قال توصي وقاية تسوي نبی علیہ السلام دے کافی کی تعالی آیات د چا د سیف کافی کی تعالی آیات د سیف علامہ خطابی وی اللہ تبارک و تعالی کل علی متعلق دو آیاتون نازل کړي دي یو په شتا کې نازل کړي دي شتا کې چې آیات راغله د هغه آیات دي چې پاول د سورۃ النساء کې راغله دي ان کان رجل یورث کلالا پدې کې اجمال دي پدې کې بهام دي دا معنا پدې کې ظاهر نه ده بیا رب العالمین بل آیات نازل ک پسیب کې دا هغه آیات دي چې په اخر د سورۃ النساء کې راغله دي پدې کې زیادت دي هغه زیادت دي چې پایات د شتا کې نشته دي مدی وجنا سائل زکه پدی باندې حواله ورکړه اغه یادار یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالا بدې دا چې جن حکم راغې وایا دا ابو بکر وی ما ویل ابي اسحاق تا ما ورته ویلی هوا دا کلاله چاته وی هو ضمیر کلاله تراجه دي کته مطابقت په مابین راجه مرجه کې نشتره مونږه دا تذکیر په اعتبار د مورث سره ده هو دا مورث چې کلاله ده وایا کذا کظنوا دي دارنګ مونږه انه کذالک یعنی معنا در اصبت فی مان الکلاله غوی چې کلاله هم د قمانا لري وایا باب دې چراغله په بیان د میراث چا کې د صلب کې صلب هغه اډو کې ته ویلې کیږي واډو کې ته ویلې کیږي د اوګین نیولې تر عادت پوری دلته مراد نه اولاد به ذات نه مراد ده د صلب نه میراث د صلب هغه اولاد چې به ذات د سړی وي به ذات اولاد وي د هغه اولاد به ذات نه مراد صلبیه اولاد وایا دی وجنا دینه تپوسو کړي شو فصالهما دا و موسی او د سلمان ربيعنا عن ابنه د میراث د چا د لور و ابنه ابننا او د زوی چې د لور مسی و اختن بل خور د ابن و امنا دې میراث څنګه تقسیمي فقال سلمان ابو موسی دواړ ویل ابنه یا نسبو لور تنیم ورکا و ان كانت واحده فلها النصف وللأخت من الأب والأم النصف
دا خور ته نیم ورکا وین امرأ هلکا لیس له ولدنا دې د پاره ولد ذکر نوی وله اخت فلها النصف ما ترکا نیم هغې ته ورکا او بیت الابن ته هیڅ نه ملاویږي هغې ته میراث نشته بیا ورته خبره واوره موږ فتوا درکړه خو لاړ شه موږ نه لوی عالم او لوی مفتی او لوی فقیه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ویني د احناف ټول احادیث منشأ د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د دې په تلاميذ او شاګردان ګوره صحابه کرام هغه باندې حواله موږ فتوا درکړه اوس کا نور تثبیت واړه هغه ته لاړ شه هم د قصې فتوا درکې لکه موږ چې درکړه لاړ شه هغه ته هغه موږ نه عالم او فقیه دي وایا زمونږ موافقت بکئی محمد موږ موافقت کې موږ فتوا درکړه وایا واثب عبد الله بن مسعود فاخبره بقول ما خبر عبد الله بن مسعود سيتابعنا فقال عبد الله بن مسعود لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين ندی وجنا کزه موافقت په فتوی کې وکما ورسل دینه چې ماته د پیغمبر اسلام فیصله معلومه ده د نبی اسلام فیصله په خلاف د دې د فتوی نه ده اے دی باندې اعتراض نو کومه دی معذور دی د علم نو کزه د دې په خلاف د دې موافق فیصله وکم لقد ضللت ذب گمراه شم په دې وخت کې ځکه د نبی اسلام فیصله د دې خلاف راغلی ده وایا زبتا سو فیصله وکم په دې مسلې کې چې سوال کړی ابو موسی اشعری اولن بیا سوال ابن مسعود نشوي د نبی اسلام په فیصله باندې په طریقې د فتوی باندې فتوا زکوي چې عبد الله ابن مسعود په دې وخت دا قاضي نو امیر نو نه قاضي او نه امیر نو زکوي په طریقې د فتوی باندې بتا څه خبره کوم وایا اے د نور د پار نسب دی ابنه الند پار سهم دي د پار یو سهم دی تکمله للثلثین یو سهم ورکا لپاره د پورواري د ثلثینو معنا دا د عبد الله بن مسعود وی حق د بنات ثلثان دی دو لورګانی دي حق ثلثان دی سلبی یوی نسب واغست د قوت د قرابت د وجنا سدس باقی پات شو د حق د بناتنا دا به بنات الابن ته ور کول کیږي یو کډیری وی یوی د اغه تر ما بقي فللاخت من الاب والام کم باقی پات شدا د خور د پاره د اخت د پاره ذکر نبی علیہ السلام فرمایي چې ګرځولې بشي اخوات سره د بناتو عصبا خويندې د لورګانو سره عصبه ګرځيږي د اکثر علما او قول د جمهور علما ابن عباس وینا هغه دلیل پدی باندې نسی و ان امرأنا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك نو ابن عباس دا ولد حاجب د اخت د پاره ګرځولې دي ابن عباس لوی لفظ د ولد مذکر او مؤنث دواړو ته شامل دی چې کله بچي موجود دی مذکر دی کو مؤنث دی نو د خور د پاره میراث دا نشته دی په خلاف د اخنا ذکر د اخما بقیه مل الانثى اخلی په طریقې د عصبتو باندې خو مونږ جواب کو مونږ ته مراد د ولد نه ذکر مراد دی قران حکیم کې الله تبارک وتعالى فرمایي وهو يرثها ان لم يكن لها ولد دلته ولد نه ذکر بالاتفاق مراد دی ځکه اخ میراث سره د لور نه وړي شي دلته ذکر مذکر ته نه مراد دی نو هغه ویلې د ابنه الابن د پاره سهم دی مسله دا د یو سړی مرشو ملاسب زیت مرشو په خي او غدولې مسله به د شپګونه کیږي سړی مرشو یوې لور پاتې یوې د زوی لور پاتې او بل اخل ابن و اومندا لور پاتې او بل د زوی لور پات ابن دا بنت الابن دا اخل ابن و اومندا مېت زید مرشوي مسله د شپګو نشوا درې کسان پاتې لور پاتې دا بنت الابن پاتې دا اخل ابن و اومن پاتې دي سو کسان پاتې درې ذکر بن ان كانت واحده فلها النصف ټول مال سو شو شپږ ایسه فان كانت واحده فلها النصف شپږ نیم سو د ملاسب درې دا چا واغسلی لورا دا سدس بنت الابن تورکا تکمله للثلثین
چاته ورکا بنت الابن ته ورکا تکمله للثلثین چې هغه سدس دی یو د دې ته ورکړه شپږونه دریال ته لاړ یو دلته څلور باقي څو پاتې شو دوا نو ما بقیا چې اسنان دي دا د عصبتوب د وجې نه ورکه چاته اخته ځکه اجعل الاخوات مع البنات عصبتنا با ابتدا د مسلې د شپږونه رااله ځکه قانون دا دی چې په دې کې نصف او سدس راغی مسله کې نصف سدس لري شي مسله د شپږونه جوړیږي نو دلته مسله د شپږونه شو پوه شوې باندې سړی به ولېږي چې دینو دا بچی دی نو مړ شي زیات ملکا بنت الابن اخت لابن ومن پاتې شو نصف بنت ورکا فین کا فلها النصف دا سدس چې کوم دی د بنت الابن ته تکمله للثلثین دوی سی پاتې شو اخت لابن و امن تور پوه شوې پی ضرورت ونشته لیکلو دا آسانه دی مېد دی او دا دی غرض شب بابن فی الجدتی باب دې په بیان د جدی کې اے جد نیات ویلې کېږي جد چاته وای نیات ویلې کېږي ام الاب ام الام د پلار مور د مور دا دواړه نه غانې دي څه شي د پلار مور او د مور دته ویلې کېږي نه غانې باب دې په بیان د چا کې د جدي کې اے د مخ کی صورت باندې پوښي کولی کو پوښي کنه هوایا وبه قال حدثنا الكعبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن اسحاق بن مرشد عن قبيصة بن زهير انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وانهم تسالوا ميراثا تسالوا تبواب الميراثها میراث د چانه د ابن نا یا د ابن بنت نا اے مسې می دې مسې می دا مړ شوی دا یا مړ شوی دی دا غي میراث واړم فقال ابو بکر ورته وینا وایا ما لګي دي دا ویلای وما عليكم لك بسنن نبي الله صلى الله عليه وسلم شيء قبلي حتى سالنا ها تلاړه شه صحابونو تاسو کوم څوک تاسو کوي ابو بکر تاسو کوي اعلم الناس لوی عالم دی لوی فقيه دی لوی محدث دی لوی شیخ الحدیث دی نبی علیہ السلام به ذات شاګرد دی هغه وحی تری نازل دی نبی علیہ السلام سره سفر او حاضر کې مرګره دی اے ویلاله شذب صحابونو تاسو کوم استاد مسئله متعلق سمر احتیاط کوي ګونه وایا فسأل الناس هل لهم علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابونا وایا اے جدید سدس ور کړي وایا وچلول دا حکم لها د جدید پر ابو بکر سد سے ورته ورکړم وایا بلنیا راغلا د دې مېد د پاره د جهاد د ابن یاد ام بلنیا راغلا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ تبل روایت امام ترمذی دے ثم جاءت الجده التي تخالفها فاغه صفت باندې چې ابو بکر تراغله وا اغه ام الابو دا ام الام دا ام الام دا ام الاب دا په خلاف باندې نیا راغلا وایا خذي به چې ابو بکر فیصله کړي و پاغي باندې الا لغیرک اغستان ما سوا بلنیا وایا دا سوسو دا واحد دی چې قضا ابو بکر کړي وا دا یو سدس دی فإن اجتمعتما فيه کتا سي دواله په سدس کې جمع کېږي فهو بينكما استاس په ما بین کې نیم دی نوایا وایتما ما خلت وایتکما هر استاس نه دا ما لفظ زائد خلت انفردت به یواد والو کې په سدس باندې فهو لها دا سدس داغه د پاره دی لکه صاحب د سراجی ویا للجدة السدس لأمن كانت أو لأبنا واحدة كانت أو أكثر يووي ناغان ديري إذا كنا ثابتات متحاذيات في الدرجة چپ درجة کی برابر وي ويسقطهن كلهن بالأم نیاغان دی یو سلو شل دی سل پاپړ دی یو لاول دی چې مور راغله نیاغان لاړې ټوله دا ټولی نیاګان ساقطیږي بالام والابویات پلا طرف نیاګان ساقطیږي بالاب وکذالک بالجد چې نکراغ نیاګان لاړې
نیاګانې ساقطېږي الا ام الاب ټولو نیاګانې ساقطېږي لیکن د پلار مور ساقطېږي نه دا پلار مور ولې ساقطېږي نه سره د نکه نه ولې دا نکه ستا د پلار چې دی نو مور نه دا نکه نږدې دی مړي ته نه بلکې دا نکه او نیا دواړه مساوي دي که نه ځکه خو یوې خاوند دی بلې ښځې دی وهما متساویتان دواړه برابر دي که نه وکذلک بالجد الا ام الاب نکه راغې نیاګانې لاړې خو یوه نیا ده چې ستا د پلار مور د هغه ساقطېږي نه چې ستا د پلار مور د خدا یو نکه دی دا ستا پلار دی هغه ستا د پلار چې د مور د ته مړ شوې ستا نیا د بل دی نکه دی دا دواړه ښځه او خاوند دي د میت ته یو بل نه نږدې دي نه خو مساوي دي که نه وایه وبه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي ايمن قال اخبرني ابي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الجواني بن بريده عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدته جدت السدس سواء كان واحد وي اكثر من اب وي كمن من وي اذا لم تكن دونها جدين ام نوي ور ام نوي مور نوي واذا كانت الام کله چې مور موجود وي فلا شيء للجدة نيالا لدزخل اس نيات نرسي وایا باب د په میراث د جد کې جد وی لیکي د پلار جد پلار د پلار د مور پلار هغه ته جد نه ویل کی جد صحیح ته نه مراد ده نه جد میراث د اب الاب اب الام ته نه مراد نه ده دا نه استاد مور پلار نه ولدا اصحاب الفرائض نه دي عصبات نه دي بلکې دا مور پلار دا د ذوی الارحام نه مراد ده او دلته مراد د جد نه ګوره جد صحیح چې نه ناغته نه مراد ده وایا وبه قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا حمام بن قتاده عن الحسن عن ابراهيم بن حسين رضي الله عنهما وعنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني مات فما لي من ميراثه قال لك الثلث اے دوی مړ شوی دی ما ته ولم يترك اب پلار نشته دی ما ته میراث کې څه ملاويږي او سړی راغی قال نبی علیہ السلام لك السدس تا د پاره سدس دی په طریقې د فرضیت باندې ځان په کوئی کوم مناسب صورت د مسلې دا دی یو سړی مړ شو دوه لورګانې ته نه پاتې دي یو نکته نه پاتې دی دغه سائل چې دا سوال کې دا جد دی دوه لورګانې فاتې دي فللبنت الثلثان دوه لورګانو د پاره ثلثان دي بند پاره څنګه دي دوه لورګانې دي ثلثان ثلث پاتې شو د ورکه دي نکته په طریقې د فرضیت باندې سود سے آخر پاتې لري د ورکه په طریقې د تعصیب باندې عصبتو باندې دوی سي نکته لاړې سلور هي سلورګانو تلاړې لورګانې سودي دوا سلوري سي تقسیم کا سو سي رسیږي او لورتا دوا سلوري سيري دو لورګانې دي دو د یو دو د بل اے نک بابا تاسو یې سلاړې دو د سي ټولو ته ملاو شوي لیکن دا دواړه هي سي یو ځل باور کول نه شي نبی له سلام ور نکړي ځکه دا توهم ونشي چې د دې فرض ثلث دی نبی له صلوات و سلام وته دا بل حصہ در کوما طعمتن دا زیادت دستا په حق باندې اصل فرض باندې طعم زیادت علی الحق ته ویل کیږي معنا دا یو بل سره زم نه کسب توهم نه کی دا ټول په طریقې د فرضیت سره دي ملا سے مسله شروع کو د شپګنا ځکه په دې کې سدس دی او ثلثان دي چې مسله کې سدس ثلثان نشي مسله به د شپګنا کیږي بنتینو د پارا ثلثان دي فإن كان اثنتين فلهما الثلثان مما تركا د شپږو ثلثان سودي سلور دا چاوا غسل لورګانی سودي دوا یو لور د سوسوي سیراله دوا ثلث اخر چې دو دي اے د شپږو ثلث سودي دوا
دا ورکړې شو نکتا لیکن دا سدس نکتا ورکړې شو به طریق الفرض دا سود سے آخر ورکړې شو به طریقې د عصبتو باندې یو په طریقې د فرضیت باندې او بل په طریقې د چا باندې د عصبتو باندې ورکړې شو او شی باندې مسله د چو نشوا د شپږو نشوا شپږونه سو وارثان دي درې یو دو لورګان دي یو نکره دو لورګانو ته ثلثان ورکا سودی سلور یو لور ته سو ملاويږي دوا دا نکو غټلا نکته سو ملاو شو دوا خو یو ویسه په طریقې د فرضیت باندې او بل په طریقې د عصبیت باندې هغه تم دوا ملاو شوي پوښ به باندې وای وګوره ته دا زیادت یستا په حق باندې یو زیور نه کوي خلک ګمان وای صحابه په نو سوچ اس کړه د کوم ورثونه د اساس سی ورکا وای لا تلیتا پوینه کی نو قال لا دریتا فما تغنی فائدہ نه رسولی قول سایدن په دی وخت کې تا ته پته نشته چې دا سوس ورکړې ما سره د کوم ورثونه خودلته چې دا جد ذکر شی ملازم مراد جد نجد صحیح مراد ده جد سیاغ ته ویل کېږي لا يدخل فی نسبت الى الميت نسبت مور تکوا او هغه کوا نسبت میت تکوا نو هغه مور پکې نه را دي ته جد صحیح وای اے دا سکیږي دا د دې مړي پلار دی د مړي د پلار دی داغه د پلار دی خدا سمې دا د مړي پلار د دې مړي چې کوم دی د مور چې پکې رااله جد فاسد شو او د جد اطلاق په پلار باندې کیږي لکه قران کریم کې رب العالمین فرمایي کما اخرج ابویکم من الجنه اے جنن نبی صلی الله علیه آدم علیہ السلام دے دا جد اعلی دے چې اطلاق په جد اعلی باندې د اب کیږي نو په جد ادنا باندې اب الاب باندې طریقې اولا سره کیږي چې کله سړی مرشي پلار پاتې شي اب نو د پاره احوال ثلاثه دي فرض مطلق ورته ملاويږي او همدارنګه فرض سره د تعصیب نه ورته ملاويږي تعصیب محض ورته ملاويږي درې حالات دي فرض همدارنګه مطلق فرض سره د تعصیب نه او تعصیب محض دا دواړه ورته چې د نو سکیږي دا ملاويږي دا ورته دې ته ملاويږي وایا زبس کو اللهم صل علی اے سبق قتل پات دي ویس نه پیګو ستړي شو پته لګي نه منګ لګ نورم قتل الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه الله گناہونه معاف کی تقصیرات معاف کی خاتمه په ایمان کامل کی طالبان فاضلان عالمان د دین خدمتګاران کی الله ټول د دین خدمت د لپاره قبول کی اسلامی ملکونو مسلمانانو الله حفاظت وکړي د خپل دین حفاظت وکړي یا الله سمرا اسلام مشران والدین رشداران وفاجر ته مغفرت نصیب سمرا علما سمرا مشران سمرا شيوخ هغه وفات شوي شهیدان شوي الله غ سفرونه آسان زمونږ ټول خاتمه په ایمان کامل باندې کی یا الله تعالی د اسلام او د دین دشمنان چې سمرا دی الله تی خائب او خاسر کی الله تی ذلیل او رسوا کی یا الله تعالی ټول مسلمانانو ته جدید اسلام او د دین د دشمنانو نجات نصیب کی الله د علماء او طالبانو صالح مسلمانانو ټول حفاظت وکي سفر او حاضر کې الله د ټول حفاظت وکي یا الله زموږ د ټول حافظ او ناصر شي یا الله موږ ستاسو دربار کې لاسونه نیولي ستانه ما سیوا موږ سره بل یارو مددگار نشته دی یا الله تبارک وتعالى نه موږ نسکورټی لرو نه تومانچه لرو نه ټوپک لرو نه باړی ګاډان لرو نه سلرو یا الله موږ ستاسو دربار کې لاسونه الله زموږ د ټول حفاظت وکي یا الله زموږ د ټول حافظ او ناصر شي د ټول علما او حافظ او ناصر شي د اسلام او د دین دشمنان الله خائب او خاسر کی
الله د دې د شر نه ټول علما او مسلمانانو ته مفتیانو ته علما او ته شيوخ او ته صالح مسلمانانو ته رب العالمین نجات نصیب کی وصلی الله تبارک وتعالى